بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو، تاسو سره ماغه یو حدیث مبارک چې د الله تعالی څخه وخت هغه درې سيزونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام، بیا ورپسې د خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه څخه وخت. نن ویډیو کې بز تاسو سره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د هغه خلیفہ ثانی د هغه درې صفاتونه چې کوم وخت نو زبر در سره د هغه تذکره وکم. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمای هغه وي زما درې سيزونه ډیر زیات وخت. یو دا امر بالمعروف، یعنی نیکو طرف ته خلق را بلل. هغه برابر خبره ده که په زور سره وي یا مثلا پر رضا سره وي، خود امر بالمعروف د ټولنه اول درجه دار چې سړی په د حکومت سرکاري سطح باندې خلق نیکو کارونه ته را بلی. دویم نمبر هغه فرمای والنهي عن المنکر، او دغه رنګ د ناروا او دغه بدو کارونو نه، فاحش کارونو نه چې هغه د شریعت پرانا کې هم بد ګڼل شي، او دغه رنګ زموږ په معاشره کې هم هغه ناروا کارونه ګڼل شي، د هغې نه خلق منع کول. دا وای زما دا صفت ډیر زیات خوښ دی. دریم نمبر هغه فرمای وصوب الخالق، یعنی هغه زړې کپڑے اچول. زړې کپڑے معنی دا چې داسې نوي کپڑے اچول نه چې خلکو تخکاره شي چې په دې کې غرور او تکبر دی. داسې زړې کپڑے بس چې برابرې وي، داسې ډېرې ضعیف نه وي. خو هغه د حضرت عمر فاروق صاحب ډېره زیاته عاجزي و چې هغه ویل زما دا زړې کپڑے، دغه رنګ امر بالمعروف او نهي عن المنکر، دا درې صفتونه زما ډېر خوښ دي. نو موږ او تاسو هم ان شاء الله کوشش کوو چې په دغه درې صفتونو باندې عمل وکړو او په خپل ژوندۍ کې دله اغازي ورکړو. الله تعالی به موږ ته د دنیا ټول کارونه آسان کړي. نو گزارش دار چې دا ویډیو خپل هم ګوري، نور ملګرو سره هم شریکوي. الله تعالی دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو